سینیر صحافي عمران ریاض ویلیو چې د پاکستان د ټیم د تباهۍ وجه شاهد خان افریدي دی جی. شاهد خان افریدي په وجه باندې په ټیم کې سیاست انوالو کیږي او ټیم چې کوم د تباهۍ طرف ته روان دی د شاله ټوله وجه شاهد افریدي ده. شاهد افریدي په وجه باندې شاهین افریدي خرابېږي، شاهین افریدي چې خرابېږي د هغې اثر په ټول ټیم باندې پریوزي. دا مکمل یو تفصیل ویلوګ تاسو سره الریډي په دې ما شریک کړی، خو شاهد افریدي عمران ریاض ته یو قراره جواب ورکړی دی، خو د هغې نه قراره جواب بیا عمران ریاض دوباره شاهد افریدي له ورکړی دی. یو مکمل تبصره شوې ده چې در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. د شاهد افریدي ټویټ در سره هم شریک کوم او بیا چې عمران ریاض کم جواب ورکړی هغه در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم او فیصله به تاسو کوئ چې آیا عمران ریاض په حق دی او که شاهد افریدي په حق دی. ټول نه پهله خو د شاهد افریدي دا ټویټ وګورئ جی. شاهد افریدي چې کله عمران ریاض په شاهد افریدي باندې تنقید وکړو نو هغې نه پس شاهد افریدي دا ټویټ ولکړی دی کې لیکلی دی چې د داسې مشرانو او د تیترانو په وجه باندې نن سبا سیاسي رهنما چې کوم دی هغه په جیل کې دی. یعنې شاهد افریدي دومره جرأت نشي کولی چې په خپل ټویټ کې د عمران خان نوم ولیکي جی. دا جواب ولا عمران ریاض بیا ورکړی هم دی، خو ده ولا ویلي سیاسی رہنما آج جیل میں ہے، ان کے پاس بہتر لوگ ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے. وای که د سره د عمران ریاض نه نورم بهتر خلک وي د عمران ریاض یادوي بل څوک هم نه یادوي، خو ډایرکټلی نوم شاهد افریدی نه دی شته. نو یہ حالات پرن چینج ہو موجودہ حالات کے وہ یوٹیوب کانٹینٹ بنانے میں یقیناً مشکل پیش آ رہی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جائے. لکه عمران ریاض ته وایي چې تاله و یوټیوب کانټینټ جوړولو کې مشکلات راځي، خو دې مطلب دا نه شو چې ته دروغ ریشا کې او ریشا دروغ کې. زما طرف نه मेरी तरफ से झूठे प्रोपेगेंडा का ये आखिरी जवाब है दाला वहीदमा आखिराने जवाब दे, क्योंकि आपको झूठ बोलकर और बार बार मेरा नाम लाकर यूट्यूब पे डॉलर कमाने हैं, जबकि मुझे अपने फाउंडेशन से किए जाने वाले फलाही कामों की देखभाल करने हैं. ګوره زه د یو خبره کلیر انکار کوم، زه د شاهد افریدي خلاف دې ځای کې نظم، خو دا عمران ریاض د لیادوم که چېرې دا عمران ریاض د ډالرو شوقي وي او د پیسو شوقي وي، خو ځان نه بېره سلیم صافي غوندې د مریم نواز د چاپړاسي جوړ کړی و که نه، هماغه د مریم نواز د ګانې به وي، مریم نواز دی به له پاربونو روپۍ ورکړې وي، لکونو نه پاربونو روپۍ به ورکړې وي. ډېر کوششونه وکړو چې دی والي خو دی وانه غشتو. نور د الفافه صحافیان خو الریډي اشتري تاسو له معلومه ده، خو د عمران ریاض قیمت چې کوم دی هغه مریم نواز د سره شته نه، هغه مسلم لیگ نون سره شته نه، شپږم میاشتې دا الریډي په جیل کې تېرې کړي دي، د هغه د ده قیمت یې سره شته نه. دی که د پیسو شوقي وي او په پیسو باندې مطلب د صرف یوټیوب د پیسو دپاره چلولی نو د سره غټ سورس چې کوم همدغه خلک وو، یوټیوب به ده پرېښی او په دغه یوټیوب به دغه خلکو د صفتې کولې هغوی نه به بېلې پیسې ایښتې، دلته یوټیوب نه به بېلې ګټلې، خو که چېرې د ده شوق د پیسو ګټلو وی جي. دا خو د لما یو خپل ځاني یو نیوټرل جواب درکو. زه دې ځای کې د شاهد افریدي خلاف نظم، خو ایز ا کانټنټ کریټر ماله پته ده چې ته چاله ایډورټایزمنټ کې یا ته چاله د هغه ګونګوناوې نو تاله په لکونو روپۍ درکوي جي. او بیا د عمران ریاض غوندې صحافي او غټ صحافي چې د هغه دومره غټ ویورشپ دی، نو تاسو خپله سوچ وکئ که چېرې دی لاړو او مریم نواز سره ملاو شو چې نن نه پس زه تا سره یم او له ستاسو د پارټۍ ویډیو به جوړوم، نو تاسو خپله سوچ وکئ چې مریم نواز به څومره روپۍ ورکړي که چېرې دا د پیسو شوقي وي، په لکونو په اربونو روپۍ بول هغه ورکړي چې بس صحیح شو، دې نه غټه خبره کم ده. دا ډله زه د خپل ځانه د پرسنل ایکسپیرینس در سره وایم، دې ځای کې زه د شاهد افریدي خلاف نظم، خو ده چې دا کومه خبره کړې ده نو د دې په دې مې درله ووایي ځکه ایز ا کانټنټ کریټر ماله پته ده. हाँ इतना वक्त नहीं कि हर ट्रोल का जवाब وای زه خپل د ما چې کوم شاهد افریدي فاونډیشن دی زه د هغې فلاحي کارونو کې بیزي یم او ما سره دومره وخت نشته چې زه به تاله د هر ټرول جواب درکوم. دا ولا شاهد افریدي ویلي. اوس راشئ دا ټویټ وګورئ، دا ولا عمران ریاض دوباره جواب ورکړی. عمران ریاض ولا وایي ته خو ډېر وړوکی سړی وختې یار، ته خو یو ډېر کمزور شخصیت وختې، ته د عمران خان نوم هم نشئ ایښتی، تا د عمران خان نوم جرأت هم تا کې نشته چې ته په خپل ټویټ کې د عمران خان نوم واخلې. الریډي تاسو له معلومه ده چې په پاکستان کې د عمران خان نوم ایښتل په میډیا باندې، نو هغه هم ولا ښه ټیک ټاک رګړه ورکړې ده چې ته خو ډېر وړوکی سړی وختې، ته خو ډېر کمزوری شخصیت وختې چې ته د عمران خان نوم هم په ټویټ کې نشئ ایښتی. وایي انسان غلطیوں کا پتلا ہے مگر کاش کہہ پاتے کہ عمران خان اپنے غلطیوں سے نہیں بلکہ اپنے موقف کی وجہ سے جیل میں ہے. وای انسان نه غلطیان نه کیږي، وای کاش چې تا دا خبره کولی شوه، د عمران خان نوم دې په خپل ټویټ کې ایښتی شو، دا دې ویلی وي چې عمران خان د خپلو غلطیانو په وجه باندې نه بلکې د خپل موقف په وجه باندې په جیل کې دی، مطلب هغه په خپل موقف باندې ولاړ دی ځکه جیل کې دی که نه. تاسو خپله په ایمان باندې ووایئ چې څومره هم زما دا ویډیو ګورئ، که چېرې عمران خان ډیل وکړو دی به جیل کې پاتې شي، که چېرې عمران خان نه نوم ووایي چې بس صحیح ده زه هار منم او به چې تاسو وایئ زه منم او بس ماله راکئ زه ځم بهر ملک ته، نو دی به جیل کې پاتې شي هېڅکله هم نه. څنګه چې نواز شریف تی لاړ شي لندن کې او بس ډیلو کې بهر ملکونو لځي، داسې به دی هم تللی، خو که ډیلې کولې که نه، خو په خپل موقف باندې ولاړ دی ځکه په جیل کې دی که نه. لکه مطلب کم ضد چې رانیولی دی په هغه ضد باندې ولاړ دی، اوس چې هر څه ضد دی. اوس که زه مطلب زه لا هسې
جنرال خبره کوم. اوس کغه هر خبر رانیول خو پاغه ولاړ د زکه په جیل کې ده کنه. کچره د خپل موقف نه هټاو شو نو خو زیبه بهر بروزي جیل نه زیبه بهر ملک ته چرچر تزدیل وو کی خابیا ولې काश आप इस पलिस्तर का मजाक उड़ाने के बजाय इस पर बनने वाले जेली मुकदमात की मजम्मत करते. वही काश چې دا کم مزاق وړاو کو د دې په دې چې په عمران خان باندې کم مقدمات جیلی جوړ دي چې دا غي تا مزمت کړي وي. خبیا په دې باندې د شهید افریدي په دې ټویټ باندې ولا بیا نور خلکو هم خرګړه ور کړی دا مطلب شهید افریدي نور خلکو هم خرګړه کړی دي. شهید افریدي ولدا ویلي چې ته هغه وخت کې چرته وی چې کله ته د اسلامي جمهوریت پاکستان باشندای او کله د اسلامي جمهوریت پاکستان یو باشنده د ایرپورټ نه د حج تلو نه منې کیږي نو هغه ټایم ته ولې ټویټ نه کولو هغه ټایم ته چرته وی لکه د عمران ریاض حواله سره دا زه نه یم دا ول د سوشل میډیا ټوله ډکه ده هر سړی ول خپل جواب ورکړي دي او ډیر خلک د شهید افریدي خلاف شوی هم دي که شهید افریدي د پاکستان هیرو دی پاکستان ته میچز ګټلې دي نو ټول نغټ ریکارډ په زیرو باندې اټ کېدل هغه هم شهید افریدي سره دی که شهید افریدي پاکستان ته میچز ګټلې دي نو بایللی ولا هم دي بل د کپتان چې د کپتانۍ دا کم زد دی او دا کم دغه شروع دی کنه دا ډېر ټایم نه د پاکستان په ټیم کې دی په 2009 کې یونس خان اوس که زه سپینې وایم نو کېدای شي تاسو وایئ چې ته د شهید افریدي خلاف ځي خو زما مطلب هرګز دا نه دی چې زه چا خلاف لاړ شم یا زه نفرت خور کم. په 2009 کې یونس خان هم پښتون دی کنه په 2009 کې یونس خان T20 ورلډ کپ وګټلو په 2009 کې د دغه خلکو نمونه زه نه اخلم خو دې خلکو داسې غټ سیاست په بورډ کې وکړو چې یو ورلډ کپ ګټلې کپتان چې کم دی غي د کپتانۍ نه لري کو په 2010 کې شهید افریدي کپتان شو په 2011 کې شهید افریدي کپتان شو چې په 2000 T20 ورلډ کپ کې پاکستان د شهید افریدي په کپتانۍ کې سوپر 8 کې را بهر شوی دی جی په 2011 ورلډ کپ کې پاکستان سیمی فائنل کې را بهر شو چې انډیا نه موهالي کې سیمی فائنل بایلو هغه سیمی فائنل فکس هم چونګه پاکستان سره چانس وو چې د شهید افریدي په کپتانۍ کې پاکستان ورلډ کپ ګټلې و فائنل لا کوالیفای شوی و هغه سیمی فائنل انفورچونټلی هم د پاکستان هم دغه پرایم منسٹر فکس کړو چې هغه ټایم کې د چا حکومت نو شهید افریدي که یو طرف له میچز ګټلی نو بل طرف ته یونس خان سره یو ډیر غټ چال چلیدلی دی یونس خان خو ډیر ښه سړی دی چې په خوله ټیپ لګولی دی که یونس خان سره څومره سیکرټ د دې شهید افریدي د دې نورو خلکو پراته دي هغه ټایم کې په ټیم کې چا سیاست کولو هغه ټایم په ټیم کې کومه ګروپ بندي جوړوه د هغې ټولو سیکرټ یونس خان سره پراته دي یونس خان خو ډیر ښه سړی دی چې هغه په خوله ټیپ لګولی دی او هغه سپینې خبرې نه کوي که چېرې یونس خان سپینې خبرې شروع کړي دا ټول څومره کرکټران چې نن سبا پر ټي وي چینلو باندې ناست دي او ځان نه فرشتې جوړې کړي په بابر اعظم باندې تنقید کوي او په یو کې لاډي باندې تنقید او په بل کې لاډي باندې تنقید د دې ټول اصلیت بدل معلوم شي د دې عبدالرزاق اصلیت بدل معلوم شي د دې کامران اکمل اصلیت بدل معلوم شي د دې شعیب اختر اصلیت بدل معلوم شي د دې شهید افریدي اصلیت بدل معلوم شو کچري یونس خان د خپل خلې نه ټیپ لري کو او یو چینل کو لو کو کې ناستو په دې میډیا باندې د هر کې لاډي اصلیت بدل معلوم شي خو یونس خان ډیر نایس انسان دی ډیر ښه سړی دی د چا پر دینو چته کینه هغه سره چې کم غټ چال چلیدل هغه په ټیم کې چا سره تر اوسه نه چلیدل تاسو خپل سوچ کوئ چې یو کلاړي ورلډ کپ وګټي هغه بیا ته د کپتانۍ نه لري کې نو خو د هغې شاله یو ډېر غټ ریزن چلی که نه د هغې شاله به ته سیاسي تعلق جوړې د هغې شاله به ته پرایم منسټر سره تعلق جوړې یو هغه ټایم کې د شهید افریدي تعلق چا سره په هغې باندې خپله ریسرچ وکړئ زه د ډېرې سپینې نه ویم بیا به تاسو وایئ چې ته د شهید افریدي خلاف سي زه د یو سړي خلاف نه ځم شریف صفا وینا درله کوم حقیقت درله در رسوم چې دا خبره داسې نه ده غوره دا داسې ده اوس شهید افریدي ډېر زیات ټرول کیږي په دې ټویټ باندې چې ته د عمران خان نوم هم په سوشل میډیا نه شي شته نورې خبرې خو لا پرېږده تاکې دومره جرأت هم وی نشته چې ته د شاید د عمران خان نوم په خپل ټویټ کې والې او دا صرف زه نه یم دا ولې د دنیا کانټنټ کریټر ویلي دي دا ولې د دنیا صحافیانو ویلي دي دا ولې د دنیا کرکټرز خو کم ایکس کرکټرز دی بوله ویلي خو کرنټلی چې کم په ټیم کې شامل دی خو د چا نوم هم نشي شته خو دا هم نشي ویلی چې کم سړی ښه دی او کم خراب دی ځکه خو بس تاسو معلومه ده زموږ د پاکستان چې کوم سیاست دی یا زموږ د پاکستان چې د بورډ کوم حالت دی نو بیا کرکټ ټیم کې ډېر زیات سروایو نشي کولی چې ډېر ټایم نشي پاتې کېدی نو یو کلاړي له پکار هم چې سیاست کې ځان انوالو کړي خو دې ځای کې یو غټ سوال دا هم دی که نه چې شهید افریدي ته ایکس کرکټر ته الریډي ریټایر شوی ته ټیم سره ټریولینګ کې که د پاکستان لندن کې میچ ته به لندن کې ناست که د پاکستان امریکا کې میچ ته به امریکا کې ناست که د پاکستان دوبۍ کې میچ ته به دوبۍ کې ناست که د پاکستان استرالیا کې میچ ته به استرالیا کې ناست لکه ته ولې ټیم سره ټریول کې د ستا خو پی سی بي سره سهودم نشته د پی سی بي د طرف تاله څه داسې د غم نه دی میلاو نه د پی سی بي خپل پرسنل خرچه باندې ته روانې لکه یا خو تاسو کرکټ سره ډېر شوق دی جذبې دپاره ځې ډېره مینه دی د ور سره
دا سپورټ کولو د پاره ځي او یو ما دغه شاهین افریدي سره ملاقات ولزي دغه شاهین افریدي نه معلومات راو باسي یا دغه شاهین افریدي لسته خپل میسج کنوي کې یا دې د پاره ځي سنا سو خو لکه شاهین افریدي او شاهین افریدي خپلو کې ملاويږي نو بورډ خو نشي منې کول نه بابر اعظم منې کول شي شاهین افریدي دا نشي ویل چې د شاهین افریدي سره نه ملاويږي ځکه یو خو شاهین افریدي ایکس کرکټر دی بل چې کوم دی دا زوم دی دا خپل فیملی دا مطلب فیملی یو ممبر ثابتيږي نو شاهین افریدي څوک منې کول نشي چې ته شاهین افریدي سره ما ملاويږي نو دغه ته هم دا یو غټ کوېسچن ریس کیږي چې خیر په دې باندې ډېر ډیټیل سره خبرې نه کوم خدا کم د عمران ریاض او د شاهین افریدي چې کوم ټویټس و مې سره په دې ویډیو کې شریک کول د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام